لورم لمبر سپای سالار په غزوه موتا کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دی بیا داسې صحابیو پس علی شیر خدا نه چې د مبارک به قسم خور چې مړه په حالت د کفر کې چا شکست نه راکړی په حالت د اسلام کې به د چاپلار شکست را لراکړ د به دا دعوه کړه چې زه چې کله کافر وم مال چا شکست په کفر کې نه راکړی نو په اسلام کې براله څوک شکست راکا 1100 زخمونه یې په بدن باندې وو 1100 زخمونه خدای مبارک شهادت نه په خپل بستر باندې وفات شو په اخر کې په خپل بستر باندې وفات شوی دی دومره جهادونه یې کړي د مبارک او تاسو ته پته ده دومره جهاد یې وکړ خالد ابن ولید د مبارک فرمایي چې د موتا په ورځ باندې 9 تورې زما په لاس کې ماتې شوي دي 9 تورې لکه مونږ او تاسو چې دومره فایرنګ وکړو چې لس ټوپک زما او ستا په لاس کې خرابېږي که نه په ډزو باندې نو دا په کروڑاو ارباو ډزې راځي بیا یو ټوپک هم څوک نشي خرابولی یو توره باندې وجنګېده ماته یې کړه اواز یې وکړه بله راکړی بلې ورکه وجنګېده ماته یې کړه 6 8 9 تورې د مبارک په لاس کې ماتې شوې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ رستو شوی نه دی بې وفایي یې نه کړې بې خوندي یې نه کړې بے غیرتی نه کړي خیانت یې نه کړي الله او رسول مبارک سره وفا کړي خالد ابن ولید دا جنگ اوه ورځې روان دی اوه ورځې 3000 صحابه د 2 لکو کسانو په خلاف باندې جنگي اوه ورځې امام بخاری مسلم چې څومره احادیث دي د غزوه موتا په هغې کې شهادتونه دا 3 راځي تاسو سوچ کړئ چې په غزوه موتا کې شهادت دا 3 شوي دي بس خو تاریخ بعضی کتابو لیکلي چې نه شهادتونه شوي دي 12 په غزوه موتا کې خو صحیح سند باندې او معتبر کتابونو کې شهادتونه دا 3 راغلي دي زید ابن حارثه جعفر طیار عبد الله ابن رواحه دغه 3 کمانډران شهیدان شوي دي او بیا چې کله خالد ابن ولید شو نو شپه شوه چې کله شپه شوه نو بیا به شپې سره لږ دوی ساړه شو یو به یو طرف ته ناستو بل به بل طرف ته ناستو د یو بهترین ترتیب وکړه د ځان سره ووي چې اوه ورځې وشوې او ظاهره خبره ده چې اسباب هم غواړي افراد هم غواړي 3000 کسان د 2 لکو کسانو په خلاف باندې جنګول دا سوچ او ذهن هم نه مني نو د یو کمال وکړه کمال یې داسې وکړه چې نوې جنډې یې خلکو له په لاس کې ورکړي او نوې جنډې چې سبهي چې کله مونږ میدان له راځو چې کافران وایي چې مدینې منورې نه نوي خلک راله یو چال چلن یې ورسره وکړه او صفونه یې چینج کړه ګوره دا په حالت د کفر کې چې د ټول خاندان فوجي دی ټول خاندان خالد ابن ولید دا ټول سپای سالار مخکې نه را روان دي پلرونه یا نیکونه یا دا ټول فوجیانو دوی له بچل ورته نو څه وکړه خي طرف ته خلک یې ګس طرف ته واړوله ګس طرف ته خلک یې خي طرف ته واړوله مخکې خلک یې روستو راوسته او روستو خلک یې مخکې راوسته او جنډې هم چینج کړې چې کله سبهي خو میدان ته راوواته او کافرانو ولیده چې دا خلک خو نور دي خي طرف تم نور دي ګس طرف تم نور دي مخکې او جنډې هم بدلې دي دوی زړه کې وي چې ولا مدینې منورې نه نور خلک را روان دي په اوه ورځې کې 2 لکه کسانو باندې 3,000 لم شکست ورنکو نو دا خو نور خلک راغلي څنګه بوله شکست ورکو بس چې دا ترتیب یې ولیده بس دوی شاته شو په منډه شو بیا مخکې جرأت یې نه کړی او دوی ته به دا پته وه چې صحابه کرامو له د جهاد او د جنګ ډېر چل ورځي ښه چل ورځي په دې باندې دوی شکمن شو چې دا خلک هغه بیګاني یا راته کینولي د مکه او دا څوک نوي کسان راغلي دي ځان په خرابو داسې ښکاري خو دا یاد لرئ ښه یو خبره درته کومه چې کله خالد ابن ولید جنډه په لاس کې وخیشته که نه مدینه منوره کې نبی علیه صلات وسلام صحابو ته یو خبره وکړه او خبرې څه ورته وکړه ورته فرمایي صحابو اوس جنډه تاسو ته پته ده د چا په لاس کې راله ورته فرمایي نه ورته فرمایي اوس جنډه د الله د تورو کې د یو تورې په لاس کې راله ورته فرمایي ځکه څه ورته فرمایي لقب یې څه دی خالد ابن ولید سیف الله د الله توره نو څوک چې د الله توره او حضور علیه السلام یې تصدیق وکړه چې اوس جنډه د الله د تورو نه یو توره د هغې په لاس کې راله نو تاسو راته ووایئ الله توره څوک ماتولی شي الله توره څوک نشي ماتولی ځکه خو خالد ابن ولید ته شهادت هم نه یې میلاو اخر کې ورته هاتفي اواز شوی دی د یو ګیله غوندې وکړه چې خدایه دومره جهادونه او زما په قسمت کې شهادت مرتبه نه وه
هاتفي आवाज ورته وشو په ورځ د قیامت به د شهداو په سب کې رافسي ورته فرمایي شهید مولې نکړي ځکه ته سیف الله الله توره او الله توره څوک ماتولې نشي ورته فرمایي کته شهید شوي نو مطلب د رب توره چا مات کړه رب توره څوک نشي ماتولې نور مقام په ورځ د قیامت به په شهداو کې رافسي ورته فرمایي چې کله وفات کېده صحابه فرمایي په بدن باندې 1100 زخمونه 1100 تاسو سوچ وکړئ چې کوم کوم ځای د مبارک روغ پاتې او د مبارک به یو خبره کوله چې علي رضی الله تعالی عنہ ته خدای پاک څه ویلي شعر دی غناغه د مبارک به فرمایل چې الله په ذات باندې قسم کما ته خدای پاک خپل پیشوم او ویل کنه پیشو چې خالد ابن ولید د زما پیشو دا کافرانو نه بخزي وینځي کړم د مبارک فرمایي د دوی خزي بزرا ولم کافران د مبارک بوي دا سم معمولی خبره ده چې الله تعالی درته سیف الله وای الله تورا څومره لوی خبره بس آغا دولک کسان او اغوینه څومره کسان مردار شو تاریخ کتابو لیکلي دومره کسان یې تر مردار کړو چې په تعداد کې چا نه دی بیان کړي لکه په تعداد کې یو شی نه راځي او چا نه دی دوی نه زیات په صحیح روایت باندې 3 کسان تاریخ یو کتاب لیکلي 12 کسان او 2 لکو کسانو نه دومره کسان تاسو اندازه ولګوي چې خالد ابن ولید نه توري ماتې کړي څومره کسان به مردار کړي پاغوي کې تعداد کې ناراضي او څو شو شکست سره مخامخ شو او بیرته واپس شو بیرته لاړ او خالد ابن ولید دغه حکمتانه انداز صحابه کرام مبارکان محفوظ کړه بچ یې کړه خو ټول په عربو کې د دې خبرې چرچا شوه چې 2 لکو کسانو 3000 کسانو له شکست نه ورکړی دا څوک دا 3000 کسان چې 2 لکو کسانو له شکست ورنک خلکو په عربو کې وی دا بوبان د پیغمبر علیه السلام دا هغه محبین د پیغمبر علیه السلام دي چې 2 لکو کسانو له شکست نه ورکړی چې شپږ شپېته کسان د یو سړي په سر باندې راځي دغه 3 واړه صاحبان په همدغه میاشت کې جمادی اوله په اتم کال د هجرت باندې غزوه موته په خیر باندې ختم شو او صحابه بیرته واپس رااله